څومره چې هم پښتانه دي نو هغې ټول تیرا مخې ته شئ او ویډیو به شیر کوئ ځکه ملګرو بیګا چې د پاکستان او د نیوزیلینډ خلاف کم میچ و نو هغې کې پښتنو کم کردار ادا کو وی خپل عزت نیلام کې دغه نور د پښتانه او ځان په غیرت وجني ګورې اور د پښتانه نو بیګا چې کم میچ وشو اولنی ون ډے ملګرو نو پاکستان واضح برتري حاصله کړه د چا خلاف د نیوزیلینډ خلاف کم د 15 ون ډے سیریز چې د ملګرو نو د هغې باقاعده بیګا آغاز وشو او اولنی ون ډے کې پاکستان نیوزیلینډ ته شکست ورکو اولنی بیټینګ چا وکړو ملګرو خوش قسمتي وه چې بابر اعظم ټاس وګټو بابر اعظم ټاس وګټو او نیوزیلینډ ته د بیټینګ دعوت ورکو نیوزیلینډ په 50 اوور کې ملګرو 88 رنز په سکوربورډ باندې کېښودل ملګرو بالنګ کې نسیم شاه کم چې پښتون دی او بیا ملګرو دغه پیچ د راولپنډي هغې ته د بالرانو قبرستان ویلی کیږي نو بیا په دې پیچ باندې ښه بالنګ کول دا د بهترین بالر نښې دي نو نسیم شاه چې بیګا کم بالنګ کړی دی ملګرو نو نن د نسیم شاه هر طرف ته چرچه ده خو نسیم شاه څوک دی هغه زموږ پښتون رور دی نو د هغه ولې صفت کیږي ملګرو ځکه چې په 10 اوور کې هغه 29 رنز غالبا چې ورکړي دي او 2 وکټې حاصلې کړي دي نو په دغه پیچ باندې داسې بالنګ کول کم چې د بالر په حق کې د سره وینه خو بیا هغه بالر څه کوي ملګرو هغه پیچ خپل حق ته راړی او بهترین بالنګ کوي نو ویلډن نسیم شاه بیا ملګرو فخر پښتونخوا فخر مردان فخر زمان بیګا ملګرو هغه سینچري وکړله او سینچري تاسو وکتل ملګرو چې په داسې موقع باندې یو کلاړي سینچري وکړي نو هغه د ټیم دپاره ډېر زیات اهم کردار ادا کوي نو پاکستان ملګرو دغه میچ چې کم بیګا شوی دی نو هغه په 48.3 اوور کې په نیوزیلینډ پسې وکړل نو دغه ګټه د ټول پاکستانیانو ته مبارک شي او بیا ملګرو محمد رضوان هم بهترین بیټینګ وکړو او 42 رنز ناقابل شکست اننګز یې ولوبو او چې کوم ویننګ شاټ نو هغه چا وو فخر پښتونخوا محمد رضوان بابر اعظم کنګ بابر اعظم ملګرو بیګا ډیر بیډ لک ولې و ملګرو هغه په 49 رنز باندې آوټ شو میچ به تاسو ټولو کتلی وي که چا نه وي کتلی نو د سیټ کې تاسو سره پوره ډیټیل ښکاري خو څنګه چې ملګرو موږ تنقید کوو په چا باندې په شان مقصود باندې خو پلار ملګرو غټ تعلقات دي او د غټو خلکو سره ناسته پاسته ده نو د دې وجې په ټیم کې دی بیګا تاسو د هغه پرفارمنس وکتو موږ ټول پاکستانیان تنقید کوو خو په ځای باندې کوو ځکه چې د شان مقصود موږ داسې کردار نه دی لیدلی چېرې د اوسه پورې شان مقصود ادا کړی دی نو بیګا چې هغه کوم بهترین کردار ادا کو نو په 12 بالو باندې ملګرو صرف اور صرف یو رنز وکړو نو د ده په ځای خو کم از کم اماد وسیع بیټینګ هم کولی شي او بالنګ هم کولی شي بهترین الراؤنډر دی خو نیوزیلینډ ملګرو په دې پیچ باندې اولنی ون ډے و نو هغوی ته پته نه وه چیرې د دې پیچ دا پوزیشن دی حالانکې هغوی په دې باندې مطمئن وو چې کوم 288 رنز موږ په سکوربورډ باندې کېښودل نو دا بهترین سکور دی خو تاسو ته پته د راولپنډي چې کوم سټیډیم دی نو هسې ورته د بالرانو قبرستان نه ویلی کېږي ځکه ملګرو چې بالر حیران وي چې زه د بیټسمین ته په کومه طریقه باندې بال وکړم چې هغه بال بچ کما نو چې کم 288 رن سکور یې په سکوربورډ باندې ایښی ملګرو نو د دې پیچ حوالې سره ویلی کېږي چې کم از کم که په ون ډے کې ته کم رنز هم کې نو چې د 350 نه بره رنز وي نو هله به ته ګټه ترلاسه کې خو دا خو لا څلور میچونه په سر باندې پراته دي ملګرو ځکه چې T20 حالات تاسو وکتل چې 2 اولني مسلسل پاکستان وګټل خو بیا چې کم بیک نیوزیلینډ وکړو نو هغه ستاسو ټولو د مخې ده نو دا سیریز پاکستان له ګټل ډېر زیات لازمي دي ولې لازمي دي ملګرو چې په روایتي حریف انډیا کې ورلډ کپ را روان دی او پاکستان حوصلې به د داسې قسم سیریز سره اوچتیږي چې دوی په دې سیریز کې ښه پرفارمنس ادا کړي او ورلډ کپ ته د دوی حوصلې بلندې وي میچ په تاسو باندې بیګا څنګه لګېدلی دی ځکه چې ماشاءالله ون ډے ته ډېر زیات تماشایان ناست وو بهترین میچ وشو او تاسو کومه تبدیلي غواړئ چیرې څوک راوستل پکار دي او څوک آوټ کول پکار دي نو هغه زموږ سره په کمنټس کې لازمي شریک کړئ چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته خپل پاکستان کرکټ ټیم ته ډېرې دعاګانې کوئ او څومره چې هم پښتانه دي ګوره ویډیو به شیر کوئ د چا دپاره د نسیم شاه محمد رضوان او فخر پښتونخوا فخر مردان فخر زمان ملګرو نو زمونږ پښتنو پکې بیګا بهترین پرفارمنس کړی دی نو مونږ خوشحالیږو چې کله پښتون په ترقۍ وي او کله پښتون خلک
په درنو لفظونو باندې یادوي. نو زموږ د دغه پښتنو پرفارمنس بیګا په تاسو باندې څنګه لګېدلی و هغه را سره هم کمنټس کې شریک کړئ. چېرته هم دی الله مو ښاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو آواز پاکستان زنده باد. پاکستانی کرکټ ټیم زنده باد. تل دی وي آباد دی وي. زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله پامان.